نحمده ونشكره ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اسلام بنیاد د پنځو شیانو باندې دی. پای کې یو توحید دی، او دویم چې دی مونځ قایمول دي، دریم زکات ورکول دي، څلورم روژې ساتل دي، او پنځم حج کول دي. دا پنځه شیان داسې دي چې د اسلام بنیاد په دوی باندې دی. یعنې دې پنځو شیانو نه علاوه انسان مسلمان نشي جوړېدلی. اوس په دې کې د څلور عبادات داسې دي، درې عبادات چې هغه یو انسان ته په کال کې یا په عمر کې یو ځل پېښېږي. اول چې توحید دی، توحید د داسې شی چې دینه بغیر چې د انسان هیڅ عمل الله رب العزت په دربار کې قبول نه دی. هغه چې هر وخت انسان سره لازم ملزوم دی چې انسان د الله رب العزت په وحدانیت باندې په یو والي باندې ایمان او یقین نه وي. لکه هر څومره عبادات وکړي د دوی عبادات قبول الله رب العزت ته نه دي. او دویم شی چې دی مونځ دی. مونځ نه علاوه چې کوم درې عبادات دي، روژه انسان باندې په کال کې یو میاشت فرض دی، زکات په انسان باندې په کال کې یو ځل فرض دی خو په هغه چا باندې چا سره چې مال وي، او حج په انسان باندې په عمر کې یو ځل فرض دی خو په هغه چا باندې چا سره چې د حج کولو مال وي. او دویم شی مونځ چې دی دا داسې شی عبادت دی چې دا په هر انسان باندې په هر ورځ باندې پنځه ځل چې دی فرض دی، سحر، ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن. او بیا داسې عبادت دی چې د انسان نه په هیڅ وخت کې دا سقط کېږي نه، یعنی انسان به خامخا دا ادا کوي. که دی په هر حالت کې مسلمان چې دی که ټوکړې ټوکړې مو وي خو چې د دماغ کار کوي او په دې کې ساه وي نو دا به دا عبادت خامخا مونځ ادا کوي. دا دنه نه ختمېږي چې دا وي چې بس داسې حالت کې چې ما مونځ مې پرېښوده الله رب العزت به ما معاف کړي. اوس چې کله انسان ته مونځ روزانه پنځه ځل چې دی د ده حکم دی، او الله رب العزت په قرآن کې فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر.